اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین صوبے عہدیداران صاحبان ضلع چارسدے صدر چیئرمین اور ضلع چارسدے ٹول عہدیداران صاحبان مختلف حلقوں چیئرمینان اور ٹول عہدیداران صاحبان اور چارسدے زمونگا گرنو قرضدار مشرانو نن زما لپاره ډېر د فخر او د عزت ورځ ده او د خوشحالۍ ورځ ده چې یو داسې ملګری چې هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو شهید په وخت کې دا هغه نظریه ساتله او هغه سره شمولیت کړو او د هغې نه پس د تقریبا 22 کاله مونږ یو ځای هلې ځلې کړي دي او هغه وخت کې یو جدوجهد او ډېر هغې سره پیپلز پارټي وه هغې او بیا زمونږ لارې جدا هم شوې نو میاں فاروق شاہ صاحب زمونږ ډېر قدر او عزت کړی دی او د ده خدمات ما ته معلوم دي او هغه خدمات فیاض خان خو چې کوم منصبونو باندې چې دی پاتې و هغه یې راته وویل ډسټرکټ کونسل ممبر هغه وخت کې ډېر لوی خبره وه دا پېښور او نوشهره چارسد دا پېښور نوشهره دا یو ډسټرکټ کونسل و او د هغوی د ممبر و بیا وروسته د دوی ډېر زیات خدمات دي په دغه لحاظ سره زه په دې باندې لږ وروسته نورې خبره کوم د اردو کې یو څو خبره کوم یو دوه درې دوی مثالونه ورکړل د دغه علاقې نه ما ته یو دوه یاد دي نو زه هم په هغې باندې خبره کول غواړم په پښتو کې میں مشکور ہوں میاں فاروق شاہ صاحب کا ان کے بیٹے علی شان اور باقی ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز حضرات جنہوں نے آج قومی وطن پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہم دل کے عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خصوصاً میرے لیے یہ ایک بڑے قابل فخر دن ہے کہ ایسا مخلص شخصیت جو کہ جنہوں نے اپنے ساری زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کی خدمت کی تو یہ صرف شب قدر دوآبا چارسدہ کی بات نہیں ہے ان کا نام اس سے زیادہ ہے اور سارے صوبے میں لوگ ان کو جانتے ہیں اور بڑے اچھے نام سے جانتے ہیں ان کی خدمات کو اور ان کی جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اور اس صوبے کے لیے قابل فخر ہے اور یہ ایک سرمایہ ہے اور ان کے بیٹے بھی علی شان جو کہ اب انہوں نے بقول میاں صاحب کے انہوں نے ہمیں وقف کر دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ صرف یہاں پر ہمارے انفارمیشن میں نہیں سوشل میڈیا پہ بھی ان کو وہ ہے ہمارے عارف صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور ہر ایک اس پہ محاذ پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے شانہ بشانہ کام کریں گے اور میں پی کے 59 اور پی کے 60 کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں اور ڈسٹرکٹ
چیئرمین بابر علی جو کہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کا مشکور ہوں، اور ان کے سب بڑے یہاں پر موجود ہیں، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آئے بھی اور اس میں کوشش بھی کی کہ میاں صاحب کو راضی کرنے پہ کہ واپس سیاست میں آئے، اور ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، تو میں بہت بہت مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں۔ میں 2-3 باتیں مختصر پہلے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پاکستان میں جو صورتحال ہے، اور خاص کر جو مہنگائی کی لہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص کر اس مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، بجلی کی قیمت بڑھی ہے، اور چینی جو کہ یہ بڑے پچھلے دنوں بڑے فخر سے عمران خان کہہ رہا تھا کہ چینی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پھر 100 روپے سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ اسی طریقے سے آٹا، باقی خورد و نوش کی جتنے بھی وہ ہیں، تو یہ ایک غریب شخص کے لیے، ایک محنت کش کے لیے، ایک تنخواہ دار شخص کے لیے یہ اس میں اپنے اخراجات پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائے؟ پہلے 1 روپے کچھ وہ بڑھایا، ابھی 3.5 روپے اور بڑھا دیا، یہ ابھی مزید بڑھتے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے IMF پہ جانا ہے، تو بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں گے، گیس کی قیمت بھی بڑھائیں گے، اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اگر صورتحال رہی، یہ تو بڑے اس سے کہتے تھے کہ جی اوگرا نے تو کہا تھا کہ 12 روپے زیادہ بڑھاؤ، ہم نے 3 روپے بڑھا دی، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا۔ جو بھی بات ہو تو پچھلے حکومت پہ ڈال لیتے ہیں یا مافیا پہ ڈال لیتے ہیں۔ ہمیں تو اب تک پتہ نہیں چلا کہ یہ مافیا کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے، یہ جن ہے، یہ کیا ہے کہ یہ مافیا ہر ایک چیز کہتے ہیں کہ مافیا کی وجہ سے یہ سلسلہ، یہ چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو بڑی بری صورتحال ہے۔ اور ہم PDM کے سطح پہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے، جو ہم آئینی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں، اس ملک کے غریبوں کا آواز بننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، جو دباؤ پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم میدان میں نکلے ہیں۔ اور ہم یہ اپیل کریں گے لوگوں سے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کسان ہے، کہ آئیں ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئیے۔ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یہ پرامن اور آئینی قانونی طریقے سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جلد سے جلوس ہمارا حق بنتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم پہ جبر، تشدد، زیادتیاں وہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کسی صورت میں بھی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں وہ نہیں ہے، جو حکومت کے پاس جو اختیارات ہو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم ہر ایک اس میں حکومت کا کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ صورتحال دیکھیں کہ ہمارے ملک کی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ملیشیا جو ایک پاکستان کا قریبی دوست ہے، وہاں پر PIA کا جہاز جاتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ جاؤ، آپ جاؤ، اور یہ جہاز ہمارا ہے اور اس میں ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، پاکستان کے لیے شرمناک بات ہے۔ اس لحاظ سے یہ صورتحال پاکستان کی بنی ہوئی ہے کہ ہمارے اچھے قریبی دوست بھی ہمارے ساتھ آج کھڑے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ملک کو جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ اس سے جو دو چار ہیں، وہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
نہ اسمبلی چل رہی ہے، نہ کوئی اور ادارہ چل رہا ہے، نہ بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں، اور ان کی ساری توجہ صرف اور صرف پی ڈی ایم پہ ہے، اور روزانہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو بلاتا ہے عمران خان، اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ بلاتا ہے کہ بھئی آج آپ نے یہ بات کرنی ہے، آج آپ نے یہ بات کرنی ہے. یہ حکومت رہے گی. کتنی شرم کی بات ہے. ہمارا بنیادی مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرو، پچھلے الیکشن میں جو دان دی ہوئی ہے اور یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار ہی یہ ہوگا کہ ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں، منصفانہ انتخابات ہوں، غیر جانبدارانہ انتخابات ہو، تاکہ عوام اپنی مرضی سے چناؤ کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ پی ڈی ایف الیکشن کے بعد بھی جو حکومت بنے گی اس میں کم از کم ان چیزوں پہ ہم سب اکٹھے ہوں گے، ساتھ دیں گے. اور جو وعدے کیے ہیں یہ اس کے یو ٹرن والے وعدے نہیں ہیں، یا وہ وعدے کہ بھئی آج وعدہ کر دیا اور کل حکومت میں ہے تو بس بھول گئے. یہ ایک آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو اسی طریقے سے ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے، اور آپ کے مسائل، آپ کے مشکلات کو انشاءاللہ تعالی ہم ہر صورت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. آپ بس کافی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس کا مقابلہ کریں، پچھلے ہم یہ نہیں کہ کسی اور حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اعداد و شمار آپ دیکھیں، اب کی جو مہنگائی ہے اس پہ آپ دیکھیں. یہاں پر پاکستان میں جو مہنگائی ہے آج، وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. انڈیا سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، بھوٹان سے، نیپال سے، افغانستان سے، ان سب سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں. اور یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کرونا کی وجہ سے آیا. تو میرا خیال ہے کرونا ہندوستان میں جتنا پھیل چکا ہے تو ان کو تو بہت بری حالت ہونی چاہیے تھی. اچھا پتہ لحاظ سر دا دمونگا اگر چی بھئی مہنگائی پاک وقت کے دا رستو حکومت کے جی ڈی پی سو و نن سو نن دے صرف دا اگوی چی دمونگا اگر رستو رضا حقیقی دا اقتصادی صورتحال حقیقی سنگا حقیقی ما تو ایسا ما دا اقتصادی صورتحال حقیقی دو چی دین اگر عوام تا پتہ لگی دا عوام پر نفس مانے کو تلاش کے دین اگر بوئی چی ازو خدا گرانے نا اگر شما بڑھ شما نسنگا اقتصادی صورتحال حقیقی سر ترکیاتی کارونو شو سر عوام فلا بابور سے کارو شو پا دے لحاظ سرا دما پا خیال مونگا تا اس پا دے وقت وہ کیا رکھ کر ہم دے تیاری دا پارا با مونگا با مخ کی زو او دا رنا طرف تا بزو انشاءاللہ تعالی وقبا دا الیکشن نا پاس انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم با دا ملک پسی سمت کے روانائی پاگئی کے جمع خبر نشتا دے دا کرپشن خبر ہے گئی اور دا خبل یو آگے دا پارا دا الیکشن آگا دا دا چاکم فنڈ نے جمع کری دی فورن فنڈنگ آگے شپک کالو شو پا الیکشن کمیشن کی آگا کیس پروت تے دا وکیل یو رضا خبر کی بل بل خبر کی کل پی یو دا باو چی کل بل دا باو چی دا دی دا پارا 19 تاریخ مونگی خیدے چی دا الیکشن کمیشن کو مخیطا مونگا ہو کچھ بھئی مونگ سر انصاف ہو گیا جو سوئی چی دا پیپلز پارٹی ہے مودا مسلم لیگ اب داوی کہ بالکل داوی ہو گیا وہ
کو هغوی څه تا غلط کار کړی او هغوی سره هغه کوي چې د هغوی غلط کار هغه په خپل ځای باندې هغه په پته ولګي او تا خو څه هغه کړی دی که نه اوس په خپله ومنله چې کوشش شوي نه زما ما نه دی کړي زما ایجنټانو کړي دي امریکې کې زما ایجنټانو کړي دي دا به پته ولګي که نه او دا چې څنګه موږ دا دلسې اعلان وکړو نو الیکشن کمیشن هم دی شو اوس روزانه په بنیاد باندې هغه کې د دې دا مطلب دی چې دوی باندې چې پریشر نه راغلی دوی یې کار وکړي د دې لحاظ سره ته موږ زما په خیال په دې کې دا غواړو کو دا دا او کو بی آر ټي دا او کو دا بلین ټري دا او کو دا ملم جبل دا ټول کیسونه دي یو کې پیشرفت نه دی شوی هماغه شانتې دی بس د ډبل کار دی او په حیثیت د وزیر اعظم چې ته یو خبره کوې او هغې کې صداقت نه نو دا څه وزیر اعظم شو مچ والا واقعه چې وه دا زموږ یو په حیثیت یو مسلمان دا سم ده د هغې خبره ده هغوی څه غوښتل هغوی وایي چې ته راشه او زموږ تسلي وکړه او بس موږ خپل لایقین چې دي هغه ښخوو دی نه ته وایي چې مخکې به هغوی جنازه به کوی ښخوی به بیا به زه درځم دا ګوره تا دا یو وزیر اعظم داسې هغه دی چې په اپوزیشن کې و نه هغه وایي چې یاره داسې واقعه او دا ګوره او دا د وزیر اعظم نه پکار چې استعفا ورکړي او دا وکړي او اوس په خپله هلته ځینه دا همره لویه سنګینه واقعه شوې ده اوس کله وایي چې دا هندوستان کړی دی کله وایي دا کله دیش کړی دی خو دیش کړی دی خو هندوستان کړی هر چا چې کړی دي ذمواري خو دلته د دوی ده که لا اینډ آرډر د دوی ذمواري ده دغسې په بین الاقوامي سطح باندې او خاص کر زموږ په دې خطې کې د افغانستان کې چې کوم صورتحال دی نو هغه ورځ تر ورځه خرابېږي امریکې خپل فوج 2500 ته ورسو اوس روزانه جګړې دي هلته پکې جنرل رسټان شهیدان کېږي پرون په کندوز کې د هغوی د آرمي هیډ کوارټر او د کور هیډ کوارټر هغې باندې حمله شوې ده د ډرون اټیک پې شوی دی هغې دا ده او په هغې کې خلک هغه شوي دي نو په دې صورتحال کې مونږ ته خو لا اوسه پورې د دوحه کې چې کوم هغه دي د مذاکرات دي د هغې څه نتیجه مخامخ نه ده راغلی مونږ غواړو چې هلته یو امن دپاره یو معاهده وشي نو د هغې افغانستان باندې چې په هغې باندې عمل وشي نو د هغې به دې ټولو خطې ته فایده ورسي همدغه مونږ غواړو چې دې خطې کې د امن راشي مونږ ډېر نقصانات وکړل دغسې د فاټا مرجر چې شوی دی د هغې نه پس فاټا زمونږ خو دا خیال و چې هر کال به 100 ارب روپۍ ملاویږي د هغې نه علاوه چې کوم د هغوی پاپولیشن په بنیاد باندې دی نو هغه به آباد شي هغې کې اوسه پورې څه پیشرفت نه دی شوی بلکې ورځ تر ورځه حالات خرابېږي دوی خو وی چې د دهشتګردۍ مونږ خاتمه وکړه خو خاتمه شوې ده نو بیا هر څه پولیس ته حواله کړي چې هلته یو عام زندگی خلک تیرولی شي خو هلته هماغه شانتې حالات ښه نه دي او دا زموږ دپاره د بدقسمتۍ خبره ده ځکه چې مونږ ټول دا هغه کړو جدوجهد کړو چې فاټا دی د پښتونخوا یو حصه شي چې هغوی ته د ترقۍ او د خوشحالي هغه ته ترقي او خوشحالي ورسي په هغه موږ نشو اوسه او که دا په دې کې وخت تېرېږي نو خلکو کې به مایوسي پیدا کېږي او دا مایوسي ښه نه ده نو په دې لحاظ سره زموږ همدا مطالبه ده چې د فاټا چې کوم وسایل دي هغه وسایل دې ورته میلاو شي او هلته دې په صحیح معنو کې هغه ولګي چې خلکو ته د هغوی تسلي وشي خو هغه لیویز دي هغوی سرګردانه دي او
کله یو ځای کې جلوس وباسي کله بل ځای کې د هغوی مسله دې حل کړي او هلته د سکولونو د هسپتالونو دا ټولې مسلې دې حل کړي. دوی خو اوسه پورې خپل د صوبې حقوق چې دی د موجوده حکومت هغه اوسه پورې وانه غشتی شو د مرکز نه. او دلته عمران خان وایي چې 18 ترمیم او NFC اوارډ دا زه نه منم، 18 ترمیم به زه ختموم. دلته چې 15 کاله د حکومت و تېر هغه د هغې کې خو ده د 18 ترمیم څه ته خبره نه وه کړې، نه د NFC خبره کړې وه چېرې دا دې ختم شي. اوس وایي چې ختم دا د دې په وجه دا ټول چې نقصانات دي د 18 ترمیم او د NFC په وجه. 18 ترمیم او NFC چې دی دا داسې هغه دي چې دا په هېڅ صورت کې په دې کې صورت د بدلې راوسته نه مونږ ته قابل قبول په هېڅ صورت کې نه دی. دې لپاره به مونږ جدوجہد کوو. زه ستاسو مشکور یم. دا سوال کیجیے. یو خبره کوم بیا دغې نه پس فاروق شاه صاحب دا هغه خبره وکړه چې یاره دلته خو ټول د یو پارټۍ زور و. په 77 کې فاروق شاه صاحب ته یاد دی مونږ الیکشن کړو دا دلته بوټو صاحب وخت کې جنرال قومي اسمبلی نه د دوی سیټ نه ولاړو وه. نو هلته زما مقابله کې وایي چې څنګه وایي چې بعد نه خلک نه شهباز مداري یې روست کړ. پښتو بس مباد شوی دی هغه یې روست کړ. نو هغه یو ځل راغی بیګم صاحب یو ځل روست و چې د جلسه وکړه اردو کې خبرې وکړې. نو مونږ کمپین کې روان وو په پوله باندې مشران بوډاګان NP والا روان نو زمونږ چامرګن تپوس کې چې بابا چا تلوي جلسې ته تلو ما وی څوک وي هلته وي مداري صاحب راغلو. نو ورته ووایي چې هغه اردو کې خبره کوي ته پې څه پوه شوې؟ وي یار هر څه چې ویلي ډېره ښه ویلي دي بس. دا صورتحال مې چې هر څه ویلي ښه ویلي او په کله ته به چې ټولو خلکو به په نارسۍ په هغې دیوالونه باندې اچولې داسې حالات. نو هغه جدوجہد نتیجه ده چې نن دلته په چارسده کې خدای پاک فضل دی او د دوی راتلو سره نور مزید په دې کې اضافه وشوه زموږ په هغې کې قوت کې او انشاءالله تعالی دا د شمولیتونو دا سلسله چې ده دا به ورځ سره ده جاری ساري. او زه امید لرم چې په 19 تاریخ باندې به چې څومره ملګري چې هلته راشو چې خپل هغه هم هلته موښیو. مشکور یم چې د مختلف جلسو کې زمونږ ورکرانو ډېر فعال کردار ادا کړی دی. مشرانو او ورکرانو ټولو فعال کردار ادا کړی دی او انشاءالله تعالی آینده به تاسو هم دغه شانتې کردار هر سطح باندې هغه د پارټۍ ورکر دی که یوت دی که سټوډنټ دی که سوشل میډیا والا دی ټول ډېر ښه کردار ادا کړی دی او مشرانو. نو زه ستاسو ټول ډېر بېحد مشکور یم. جی حکومت یہ دعویٰ کر رہی کہ PDM کی جو پہلے مرحلے کا احتجاجی